حج بسم الله الرحمن الرحیم دویم درس. نو تر دې ځې پوره شو چې د الله صفات، نو د الله د صفاتو په باره کې د اهل سنت والجماعت موقف او داغي نظر او عقیده. په دې باب کې د اهل سنت والجماعت متقدمین رائے د تفویض ده، دا یاد ساتي د تفویض ده، یعنی د الله د پاره چې کوم صفات متشابهات په نصوصو کې ذکر شوي دي پاغه باندې ایمان لرل او اجراء علی الظاهر لفظا کول، اجراء علی الظاهر لفظا کول او مطلبی الله تعالی تسپارل او د خپل لا علم اقرار کول. ځکه والراسخون فی العلم یقولون التکی والراسخون فی العلم کی سراغلی یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ګوره نو د خپل لا علم اقرار کول، یعنی کوم ځای کې چې ید یا ساق یا وجه یا الرحمن علی العرش استوى یا مجیئت یا هر سره راغلی، زهک راغلی، فوق راغلی، تحت راغلی دی، قعود راغلی دی، جلوس راغلی دی وغیرہ وغیرہ نسبت راشي، نو هلته صرف دومره ویل چې الله اعلم بمراده او بیا د دینه تک کول، د دینه تلل بس دومره چې الله اعلم بمراده، بس الله د دې په مراد باندې د دې په مقصد باندې پوي دی، یعنی بیا د دینه تیرېدل. او د سفیان ثوری رحمت الله علیه کول امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړي دي، هغه فرمایي چې تفسیره قراءته وقراءته تفسیره، یعنی د دې تفسیر دا دی چې د دې تفسیر قرات دی او قرات تفسیر دی، یعنی صرف اولولا او بستیر شپري، نور تفصیلات ته ورپسې مزه او نور تفصیلات ته اجت نشته چې ته د تفصیلات او د حقیقتونو روباسي، نو نور تفصیلات پسې مکیږي، علم الله ته وسپاره. نو یو تنبیه دلته ذکر کیږي، دلته کې غیر مقلدین یو تلبیس کوي چې مونږ هم اجرا کوو، هغه وای مونږ هم وای کما یلیکو بشانه، نو زمون هم مسلک د متقدمینو دی، مونږ پکې سن وای مونږ هم اجرا کوو، یعنی مونږ هم وای کما یلیکو بشانه، وای مونږ خو سنوي نه دی ایجاد کړی، مونږ هم متقدمینو پسې روان یو. الان کې حقیقت دی حال دا دی چې دا د دې تلبیس الحق بالباطل دی، ځکه چې د متقدمین با اجراء علی الظاهر لفظا کولا او غیر مقلدین اجراء علی الظاهر مانن کوي، هغه بس کول اجراء علی الظاهر لفظا بس لفظا بپراغ او تیر بشو، او غیر مقلدین نو هغه اجراء علی الظاهر مانن کوي، معنا مقصد مراد د وجه د ساق د قدم د ید د ټول ظاهر کې بیا وای کما یلیکو شبیشانه، یعنی متقدمینو با صرف په لفظ تیرېدل باقی د دې تفسیر به نه کولو، او غیر مقلدین په لفظ هم تیر شي او تفسیر هم بیانې، نو چې ید معنی چې دی علی د ید نو حقيقي او عرفي معنی مراد ده، و ید عمده ته وی لاس به د الله وی عمده غسی، پنځه به پکې ګوتی وي، هر ګوته کې بدري بندونه د غسی به چمړی اډو کې به رګونه به غوخه به وینه به د دې شونه به جوړ وي، او وی بیا د دې وینې تیزواله د رګونو غټواله د لاس غټواله ورکوټواله کمای علی کو بشانی دي د غسی وي. او متقدمین چې د لاس لفظ براغو د الله د پاره، نو هغه به صرف هغه اجرا علی الظاهر لفظا او کو بس مخکې به تیر شو، او ویل به الله اعلم بمراده، او دی خو معنن کوي، نو دی خو حقيقي او عرفي معنی مراد ده چې هغه لاس دی او کار سره راشي کو وجه راشي، نو دی وی د لاس الله پاک لره ثابت دی، او په دغه لاسونو کې ګوتی هم الله لره ثابت دي، او دغه سي وی لاس چې څنګه د انسان دی هم دغه تلاس ویل کی الیاذ بالله، نو حواله به ان شاء الله ذکر کو. او د متقدمینو او د غیر مقلدینو په نظریه کې د زمکه او د اسمان فرق دی، اغي اجراء علی الظاهر لفظا کوي او دی اجراء علی الظاهر مانن کوي. دویم متأخرین علما یو متقدمینو او د اغي سره د غیر مقلدینو د مسلمانینو د ټولو ټسل، نو هغه مې درته بیان کو. متأخرین علما په دې کې د تاویل قائل دي، خود دیم اصل مذهب دغه متقدمینو دی ښا د تفویض قائل دي،
خود مجبورو د وجنه دا تعویلات کړی دي چې خلک گمراه کېدل دي خلک گمراه کول نو د متأخرین علماء په دې کې د تعویل قائل دي یعنی دغه متشابهاتو دوی مناسب تعویل او معنی کوي خو په درجه د ځن او احتمال کې مردل جدیم اصل هغه د متقدمین مذهب دی خو په درجه د ځن او احتمال کې معنی کوي اخلي مثلا بيده الملک نو دلته کې د ید نه مراد متأخرین قدرت او قبضه اخلي ځکه چې پلاس کې خو څوک بچای نشي نیولای کنه او ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام نو دلته کې د وجه نه مراد ذات د الله جل شانه اخلي او د ذهن نه مراد رضا د الله علی او د ساق نه مراد شدت دی او د جاء ربک نه مراد راتلل د رحمت او د ثواب د الله او یا د عذاب د الله علی د متأخرین معنی دي خو یا خودم را یادو ساتي د یاد ساتل پکار دی چې دغه تعویلونه د متأخرین علماء په درجه د ځن او احتمال کې کړی دي یعنی دا د دې یقیني معنی نه بیانې چې دا د دې یقیني معنی ده ځکه الت والراسخون فی العلم یقولون کل من عند الله نو الت کې غیدا بیان کړي نو دی خدا شي نشي ویلې چې قران بیان کړي نو دا غینه وړي نه نو په درجه د ځن او احتمال کې دغه معنی کوي دویم دا چې دا تعویل په درجه د مجبورۍ کې کوي او هغه مجبوری دا و چې عوام د گمراهۍ نه بچي ورنه دغه متأخرین خپل مسلک هم هغه د کم چې د متقدمین دی یعنی د تفویض والده اغیم د تفویض والده او متأخرین او متقدمین دواړه د نفي په تشابه باندې متفق دي اغیم نفي کوي چې د الله لپاره لاس د الله لپاره مخ د الله لپاره قدم ساق دا ټول نو اغیم د دې نفي کوي دیم کوي بل زموږ مسلک هم د تفویض دی یعنی د متقدمین علماء دی البته مجبورن د تعویل یعنی د متأخرین مسلک نه هم فائدہ اخلو کله کله دریم نمبر اصل د الله تعالی د صفاتو په حواله سره سلور ډلې تیر شوې دي مخکې سلور ډلې تیر شوې دي او د هر یو مسلک او موقف جدا جدا دی یعنی د الله تعالی د پاره چې کم صفات د قران یا د حدیث نه ذکر کیږي او هغه متشابهات په زمره کې داخل وي نو په دې باب کې د سلور وانو مذهبونه جدا جدا دي سلورم نمبر اصل بعضی زینو کې د علماء کرامو په کتابونو کې د الله متعلق د قعود او د جلوس و غیره ذکر هم راغلي دي خدا قاعده یاد ساتي چې هل تکي دا ترجمه په اعتبار د لغت شوی وي د وجه لفظ راغلی مخ د لاس لفظ راغلی لاس د الله نو دا په اعتبار د لغتن معنی ده ځکه ید چې تراوالی په لغت کې بدرته لاس ذکر کوي دغه سی وجه چې راوالی په لغت کې بدرته مخ ذکر کوي سا قدم چې راوالی نو په لغت کې بدرته دغه ذکر کوي نو دا لغوي معنی ده لغوي په اعتبار د لغت شوی دا نو کته اوس ته سوګراول ستاپ کتاب کې ملاز ذکر شوی لاس ته وی ول ستاپ کتاب کې قدم ذکر شوی قدم ست وی ول خپس ته وی مخ ست وی نو تبه مخله تشبیه د الله د مخله د انسان د مخ سره نه ورکه نو دی بتا په نو تورته دا معنی په اعتبار د لغت سره دا معنی په اعتبار د تفسیر سره نه ده یا د تفسیر سره نه ده لغوي معنی ده او لغوي معنی چې نو هغه من حيث الاطلاق کیږي نه من حيث تقید کیږي یعنی د ید لفظي معنی او لغوي معنی لاس ده مطلقاً خو بدون النسبت الى الاحد دا نه چې مونږ هغه الله طرف ته نسبت کوو خودی دا نسبت دی متعین کړي دي چې الله تعالی طرف ته کله نسبت وشي نو بیا به هل تکي د دې نسبت د وجنه شرعي معنی به بدليږي نو بیا به هل تکي د دې عام معروف او مصطلح معنی مراد وي لکه متأخرین تعویل کړي او متقدمین دي تیر شوی دي د دې وجنه صاحب د نور الانوار چې مولا جیون رحمت الله علیه دي نو هغه عمده فرمایي المتشابهه
على نوعين دا متشابهات دا په دوه قسمه دي ونوع يعلم معناه لغه لكن لا يعلم مراد الله نو په دې سره لغتن معنی مراد شي لغتن معلومه شي خو لا يعلم مراد الله دا الله مراد دا الله مقصد د دینه څه دی هغه نه معلومیږي نو کدا قاعده او اصل چاته یاد وي چې الک نور الانوار مولا دغه معنی کړی دا چې لا يعلم مراد الله په دې سره معنی لغتن معلومیږي د ید او د وجه او د دې خو مراد د الله نه واضحېږي چې د الله مراد تینه څه دی نو بیا بده ته پریشانی نه کني بیا پریشانه کی چې غیر مقلد یا عثمانیان یا د خلق درته کینی ورسره د دوی خبره یاد ساتل هم ضروری چې یو ترجمه ده او بل معنی ده نو ترجمه خو ویل کیږي یو لغت نه بل لغت کې داغه ترجمه کول د اردو نه ته پښتو جوړې نو ماغه سي براولي یا د عربی نه ته پښتو تراولې نو عربی چې ید عربی کې ستوي نو پښتو کې لاستوي نو ته به دغه معنی را لید یو لغت نه بل لغت راغشل او د معنی تفسیر او تشریح توضیح مطلب مصداق مراد دا ټول الفاظ مترادفه دي خو معنی واحده ده نو ترادف چې څنګه الته نور الانوار مولا په ترادف باندې په ترادف باندې او په اشتراک باندې رد کړي نو دلته کې الفاظ مترادفه دي نو موږ دغه صفاتو لغوي ترجمه کولې شو اگر که د اغه دی کې هم اختلاف دی چې د دې لغوي ترجمه کولې شي او کنه دې کې اختلاف دی چې لغوي ترجمه به کې کنه د ید نه بلاس مراد لیکنه خو بعضی وخت کې لفظ د معنی چې دا لفظ د معنی ذکر شي خو هلته کې مراد ترجمه وي نو بیا صحیح ده ورنه د صفات متشابهات مراد معنی نه ده ان د هغه صفات متشابهات چې کوم د الله د لپاره متشابه صفات دي نو د هغه معنی معلومه نه ده نو بیا د دې قاعدې نه بدا هم واضح شي چې د هغه معنی معلومه نه ده د صفات متشابهات مرادی معنی یعنی چې کوم مراد او مقصد وي هغه معنی نه د مراد نو دا به صرف لغوي معنی شي چې هغه تینه مراد نه وي نو د دینه دا هم واضح شو چې کوم زینو کې چې راځي چې د صفاتو معنی معلومه ده نو هل تکي لغوي معنی مراد ده چې د صفاتو معنی معلومه لې نو هغه لکه د وجه د لاس د ید د ساق دغه سي د سمره چې راځي نو لغوي معنی مراد ده چې د دې لغوي معنی معلومه ده تفسیری معنی او مطلبی معنی او مقصدی معنی او توضیحی معنی او تشریحی معنی او مصداقی معنی نه ده معلومه او کوم ځای کې چې د دې نفي راغلی وي نو د دې دا مراد دی چې د دې شرعي او مرادی معنی نه ده معلومه درته وایي چې ته خو یو ځای کې نفي کې او بل ځای کې رالی نو کوم ځای کې چې نفي کومه الته کې نفي د دې کوم چې شرعي معنی نه ده معلومه او مرادی او مقصدی معنی نه ده معلومه مراد او مقصد نه دی معلوم ځکه لكن لا يعلم مراد الله دا الله مراد او مقصد نه دی واضح او کوم ځای کې چې زوی معلومه ده نو زوی لغوي معنی معلومه تقریبا دومره بډیر ان شاء الله بیا به د مفوضینو دغه ذکر کو مراد د متقدمین علماء او بیا مؤولین ذکر کو دا نور به ذکر کو ان شاء الله دا بډیری عفوا درس لیټ شي خو بس مجبوریان دي زمون